ډېر ګرم ګرم و چې تشکیل نه راشو چالنج شوي یو که نه نو بیا دې خوا ګشتونه او بیا دا یاد وساتئ د یوه مشرانو وایي دا چې لا څلور میاشتې کلونه سیروزې لګول دا مقصد نه دی چې ته بس سیروزه مه قضا کوه چې له مه قضا کوه دا پابندۍ سره کوه خو دې خوا مقام کې ستا تعلیم نشته کور کې تعلیم نشته ستا گشت نشته بیروني گشت نشته اندروني گشت نشته ته سیروزو چلو ته ځې خو تا قسم کړی چې اکا یو حدیث مې یاد کړی ذاکرین به په خندا خندا جنت ته ځي دا مو ټول عمر کا حدیث دې صحیح خبره ده جنت کې اته دروازې دي یو پکې خاص دا وایو ګره ښه خبره ده خو دې سره موږ بل ټکي یو نسته کوو دا موږ د کراچۍ جومات راغلی وو کراچۍ والا ډېر ښه خلک دي زموږ دا تبلیغ والا کله کله په دې خبرو خفه شي شیخ مولوي صاحب وایي زه چې د زړو ملګرو ته خبرې کوم دي اکثر بیا خفه شي بیا جوړ ته راځي د کراچۍ د جومات دغه امیر صاحب ما ته وایي زموږ دې ملګرو سره لږ مذاکره وکړه نو ټول زاړه ملګري وو کلونه یې لګېدلي وو نو ما ورته ته شل کاله وشو دکه یو حدیث بیانې چې ذاکرین په خندا خندا جنت ته ځي شیخ صاحب په ذیل اعمال کې د ذکر بارکتونو ډېر احادیث راجمع کړي آیتونه یې پکې د ذکر باره کې راجمع کړي نو چې ما ورته درځي یو آیت او یو حدیث یادو نو چې څلوېښت ورځې به زموږ څو آیتونه یاد شي او څو حدیث به مو یاد شي نو چې بیا ما ورته په بیان کې څلوېښت حدیث نشو ویلي نو چې نن په شپږو نمبرو کې مې 15 حدیث یې ووي سبا د بل ځای بیانونو 15 حدیث پکې نور ووایه نو ډېر حدیث په خلکو ته هم بیانېږي او ته په ډېر حدیث خلکو ته ورسې ته به تر تازه بیا هغې شروع وکړه ډېر خوشحاله شوي دا خبره هم د چا نه وکړه دا خو رښتیا مونږ خو دې طرف ته توجه نه ورکړې نو مې نه دا مونږ ته چې مشران وایي شیخ صاحب په ذیل اعمال کې حدیث ذکر کړی دی چې چا روزانه یو آیت زده کړه څومره ثواب دی څومره ثواب دی او د علم یو باب دې زده کړه د 1000 رکعاتو نفل افضل ثواب دی نو دا ولې موږ نه زده کوو یا دا به خلکو ته وایو لکه هسې محترمو چې موږ خلکو ته وایو دا شات دي دا د بیرې دي او دا چې کوم دی نو د دې دا فایدې دي او د دې شاتو دا فایدې دي دا فایدې دي او ګوتم نه ورکته کوو ژبې ته یې نه اوچته نو څه پیدا به دا کوي نو که ما ورته شل نه څلوېښت کاله وایو چې یو آیت دې زده کړو دونه ثواب یو آیت دې زده کړو دونه ثواب یو آیت دې او قسم مو کړی چې زده کوم به نه نو مقصد دقه دی مشران وایي کله ما ورته ټول عمر چې الله څلور میاشتې دا لګوو دا لګوو دا لګوو او هلته په اول جومات کې داخل شي او په اول جومات کې 20 کاله پس هم وي دا خبره لږه سخته ده خو ډېره د پیدې خبره راولي نو موږ دا زاړه ملګري که نوي ملګري که سیروزې ته ځو که چلې ته ځو که وختونو ته ځو په دې کې د هغې نه علاوه په مقام باندې هم کوو خو په هغې کې به خاص کر وخت قیمتي کوو خوښه مو لکه انشاءالله نو زموږ علاقې یو ملګري چلې ته تللی چې راغی ګشتونه سیروزه یو میاشت دوه ډېر ښه سور کې و چې 2-3 میاشتې تېرې شوې نو ګشت کې بیا نه شریکېده تعلیم کې هم نه شریکېدو نو یو ورځ د مپس بیا ورو د جمعې مونځ ته به حاضري کمه شوه نو دې بیا داسې څه مټکور غونته تبلیغي شوي چې اعمال پرېږدي که نه چې ګوره اعمال پاتې شي بیا څه شي دې دنه بیا خیر نه خورېږي انتشار او فساد او اعتراضات دا قدرتي کار دی بیا هلته د مشرانو د سولې د لاندې نه هو ده دی که نه دې مرکز ته نه ورځي دې په کال کې هم چې په جمعې ته نه ځي په غون کال کې او دې تبلیغي دلته خلکو باندې انډوچي باندې ورځي یاره نو هغه چې لږ میاشتې تېرې شوې نو سړي 12 لمونځ هم پرېښود نو که بیا به جومات والا راغله مړوي دا اوزګار دي ګوره الله دې موږ دین د کار نه کړي تباهي ګورې دا یاد وساتئ کم سړی په کومو اعمالو کې لګېدلی هغه د الله په توفیق سره کېږي بیا زموږ د تبلیغ والا ډېر حکمت عملي کوي او ډېر غټ محنت کوي ډېر غټ جومات راغلی هوښیار ملګري له ده خواته ورغله د سره کېناسته چې هلته زموږ پرانه ساتي ګوره که د کار فرض لمونځ یې پرېښودی دی خو زموږ پرانه ساتي داسې نه کوي چې ته مشوره کې نه بس راشه او دولت یې ورته په دې انډر پارټي کې ورکړه چې نور هم روښه ده
ته زموږ زړو ملګري او تا ماشاءالله دې علاقه کې وخت لګولی او چله دې لګولې ده او قربانۍ دې دي خو هغه مې ورته اړه کې وایي چې ما دونه وخت لګولی ځان به تبلیغیانو نه خلاصولی شم اورې بعضې کس دې دپاره وخت لګوي هغه دوی تاسو ته پته ده موږ په دې چله کې یو روایت بیانوو چې د الله په لاره کې د یو مونځ وکړو نو 50 کروڑ ثواب دی که نه داسې پکې وایي که نو ما څلوېښت خلک د الله په لاره کې مونځونه کړي 15 مونځونه روزانه 15 مونځونه نو 40 ضرب 5 200 مونځونه شو نو دې 200 مونځونه د 50 کروڑ کې ضرب ورکړه نو کلکولیټر کې خو ځای نشته دونه په هیرګونو مونځونه وي زما په دونه عمر یا به ما پختې مونځونه ورړولي زړه ورځم وي دونه وخت مې لګولو چې ځان مې خلاصولی شم دا الله توفیق نه ورکوي محترم نو زما د خبرې مطلب دا